السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کتونکو اوریدونکو دی وخت کې چربانګي ټیم دی نو خلک چربانګو ته پاسېدلي دي. زه هم را پاسېدم. نو د یو شاګرد رشتہ دار کامل رور یو پوسټ مې د نظره شو په دې دوران کې چونکې موبایل مې کولاو کو الارم پې لګېدلی و نو چې کولاو مې کو نو هغې کې پوسټ مې یو وکتو چې زما ورور زما شاګرد هغه خلکو له ترغیب ورکوي چې ورونو حجونو له مه ځئ عمرو له مه ځئ په کلي کې غریبانو له په دغې پیسو باندې خوراک والی. الله وبخښه دومره د ځانه فلسفیانو نه جوړول پکار چې د خپل ځان نه داسې څه خبرې سړی په ترتیب کړي چې د هغې د وجې نه سړی د خیر په ځای د شر کار شروع نه کړي. حج عمره خپل یو عبادت دی او صدقات ورکول د خپل ځان له یو عبادت دی. د روژې په میاشت کې دا هر څه ډېرېدل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې کان اجود الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم په فی رمضان په رمضان کې به ډېر زیات سخي و. عام طور هم ډېر سخي و، په رمضان کې بیا دومره سخي و چې د باران راوروونکي وریځې راوړونکي هوا نه به هم ډېر زیات ریح المرسله د هغې نه به هم ډېر زیات سخي و. په دې وجه نه سخاک او خرچ او په نورو خلکو باندې من فطر صائما فله مثل اجر الصائم د روژهدار پر کې ثواب چې دی دا په خپل ځای باندې اهم دی. خو د عمرې متعلق تاسو ته پته ده چې په روژې په میاشت کې عمره کول چې دي نو دا د نفلي حج په اړه کې ثواب لري. په دې وجه باندې کومو خلکو له چې الله تعالی وس ورکړی نو هغه چې عمره کولی شي عمره کوئ او دغه شانې چې کمی در سره او صدقات ورکولی شي نو هغه هم ورکوئ. عام تاثر ملګري دا ظاهروي چې یاره خلکو سره پیسې دي نو عمرې له پیسې او صدقې نه ورکوي. څومره خلک چې صدقې ورکوي هغه خلک چې هغه حج او عمرې له دي، حجونو عمرو له نه دي، خپلې پیسې بیا په ابادو لګوي، په مارکیټونو لګوي، هغه په خپلو کارخانو باندې لګوي، هغه څیزونه چې په هغې باندې د غریب یینه ورباندې څکلی کېږي په هغې باندې لګوي. نو دا خبرې چېرته هم مه کوئ چې عمرې له مه ځئ او پیسې په صدقات ولګوئ. حج کول درنه فرض دی او عمره کول چې دي نو هغه ځان له یو عبادت دی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج عمره جهاد چې دی نو دا د غریبۍ ځای پرېږدي. د نورو ګناهونو د مغفرت لکه حدیث کې راځي چې سړی عمره وکړي کړي ګناهونه ورته الله تعالی ټول معاف کوي. نو داسې عمل چې د هغې په وجه باندې ټول ګناهونه الله سړي ته معاف کوي، هغه ګناهونه چې په هغې کې د نور چا حقونه ورپکې نه وي، پردی حق پکې نه وي وهلی شوي، هغه ټول حقونه ورته معاف کوي. نو عمره الله دې موږ ټول له توفیق راکړي او خصوصا هغه ملګري چې هغه د حرمینو خواوشا اوسېږي هغې ته مې درخواست دی چې هغه د روژې په دې میاشت کې خصوصا د خپل مال نه او د خپل وخت نه داسې وخت او داسې مال وباسي چې د الله کور ته لاړ شي او د الله کور ته پزاری شي او د خپل ملک دپاره د خپل ځان دپاره په ملک کې د امن دی او د استحکام دپاره دعاګانې مو وکړي. الله هم خوشحاله آباد او ښاد وساته. دا وضاحت مې ضروري ځکه وګڼو چې دا هلک دا چا چې پوسټ کړی دی نو دا زما رشته دار هم دی، شاګرد مې هم دی او ملګری مې هم دی. نو ما یې چې اصلاح وشي او د نورو ملګرو چې د چا په ذهنو کې دا شکونه د هغې هم اصلاح وشي. جزاکم الله خیره. بارک الله فیکم.